زدیو بندیم بریلی و پنج پیرین منم غیر مخالد ندی دشمن بل موجود د دې محفل میلاد دا یو بېدینه بادشاه یو پیټ پرست ملا د هغوی ایجاد و هغوی چې دی نه هغه دا ایجاد کړی دی او دې خلکو ته یې هغه پیش کړی دی بیا په دې کې چې دی نه هغه مخې ته ترقیانې وشولې د انګریز په دور کې د انګریز نه چې دی نه هغه دې په دې باندې چوټي راواغستله د محفل میلاد نه عید میلاد د عید میلاد نه جشن عید میلاد او بیا جلوسونو ایجاد هغه چې دی نه هغه یو هندو هغه چې دی د دې جلوسونو هغه ایجاد کړی دی هغه تذکره او دغه رنګ د انګریز د کریسمس سره چې د ډې د هغې ورځې سره هغه د مشابهت دپاره د دې د خپلو کتابونو نه انشاءالله هغه حوالې به هغه ذکر کوو خو نصلي علی رسوله الکریم اما بعد خوږو عزتمند اورېدونکو دا زمونږ دویمه موضوع ده د دې نه اولنۍ موضوع هغه د مروجه الاسقاط هغه تېره شوله اوس دویمه موضوع زمونږ هغه د جشن عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم د هغې په باره کې ده د ټولو نه اول به اولني کلیپ کې دغه جشن عید میلاد النبي د دې موجد څوک و د دې اول ایجاد چا کړی و او کوم بادشاه دا چې دی نه هغه اول مناو کړی دی او چا چې دی نو په دې باره کې هغه اول کتاب لیکلی دی د هغوی پوره حالات هغه به ذکر کوو د دې نه مخکې هغه تمهیدي یو څو خبرې چې دی نه هغه تاسو ته ذکر کوم اولنۍ خبره دا ده چې زمونږ خبره مسله هغه په میلاد کې نه ده ځکه میلاد ویلی شي پیدایش ته موږ د نبی علیه السلام د پیدایش نه مونږ خو نه بلکې د دنیا هیڅ یو انسان چې دی نه هغه مخالف هغه نه دی نبی علیه السلام دنیا ته راغلی دی هر سړی هغه څوک چې موجود دی دنیا ته راغلی د ټولو میلاد شوی دی نو زمونږ خبره په محض میلاد د نبی علیه السلام کې هغه نه ده نبی علیه السلام دنیا ته راغلی دغه میلاد دی د نبی علیه السلام نو خبره په دغې کې اختلاف هغه نه دی بله مسله دا ده دویم تمهید دا دی چې آیا د میلاد النبی د نبی علیه السلام راتګ یا د نبی علیه السلام تذکره په یو محفل کې د نبی علیه السلام سیرت بیانول د دې نوم چې دی نه هغه جشن عید میلاد النبی دی او که دا جدا چیز دی او یا د نبی علیه السلام پر راتګ باندې خوشحالېدل دا نن سبا چې کوم جشن عید میلاد النبی کېږي د دې مطلب دا دی هر ګوره نبی علیه السلام چې دنیا ته راغلی دی هر مسلمان په دې باندې هغه خوشحاله دی د نبی علیه السلام په راتګ باندې مسلمان د خوشحالېدل هغه پکار دی دا د ایمان چې دی نه هغه حصه ده او هر مجلس کې چې د نبی علیه السلام ذکر وکړی شي دغه مجلس چې دی نه هغه د خیر باعث چې دی نه هغه جوړیږي نو څومره چې زمونږ هغه اختلاف مسله راشي بریلیان چې دی نه هغه دقه خبره پیش کوي وایي دا دیوبندیان چې دی نه د نبی علیه السلام په راتګ باندې خوشحاله نه دي بیا هغه آیاتونه او هغه احادیث پیش کوي چې د نبی علیه السلام په راتګ باندې خوشحالۍ دي نو دا د دې دلیل نشي کېدلی ځکه موږ هم د نبی علیه السلام په راتګ خوشحاله یو دوی هم خوشحاله دي نور خلک هغه هم خوشحاله وي او د نبی علیه السلام تذکره په یو مجلس کې دا د خیر باعث موږ هم ګڼو دوی هم ګڼي د اختلاف ځای چې دی نه هغه دقه نه دی د عوامو له دوکه ورکوي او دقه د اختلاف ځای چې دی نه هغه ګرځوي موږ دې ته وایو آیا د خوشحالۍ مطلب چې دی نه هغه دا دی چې نبی علیه السلام دنیا ته راغلی دی او یو سړی چې دی نه هغه خوشحاله شي موږ هم خوشحاله خو د خوشحالۍ مطلب څه دی نبی علیه السلام دنیا ته راغلی نبی علیه السلام خپل تعلیمات هغه موږ ته پیش کړي نبی علیه السلام موږ ته د خوشحالۍ او د غم طریقې ښودلې دي اصل مسله دا ده چې د نبی علیه السلام په تعلیماتو پسې هغه موږ ورپسې شو د نبی علیه السلام په تعلیماتو باندې هغه عمل وکړو نبی علیه السلام په کم کار باندې خوشحاله شوی په هغې خوشحالي وکړو په کم کار خفه شوی په هغې باندې د خفګان اظهار وکړو خو آیا د خوشحالۍ مدار چې دی نه هغه څه دی خوشحالي څه ته ویلی کېږي خوشحالي دې ته ویلی کېږي چې ته په جوماتونو کې ګډاګانې شروع کړه خوشحالي دې ته ویلی شي چې ناچ هغه ګانې بجانې چې دی نه هغه شروع کړه خوشحالي دې ته ویلی کېږي چې ته روډونو ته راوځه جلوسونه چې دی نه هغه وباسه دوکانونه چې دی نه هغه لوټ که مات که دغه رنګې مسلمانانو ته تکلیف چې دی نه هغه ورسوه نعرې چې دی نه هغه شروع کړه جنډې چې دی نه هغه وخېجوه خوشحالي آیا دغې ته ویلی شي چې ته بل مسلمان ته هغه تکلیف ورسوه زما او ستا پیغمبر نبی علیه السلام چې د هغه په راتګ باندې موږ دغه خوشحالیانې کوو آیا نبی علیه السلام موږ ته دا تعلیم راکړی دی چې خوشحالي د دې نوم دی نبی علیه السلام په خپل ژوند کې خوشحالي داسې منع کړې ده نبی علیه السلام صحابو په خپل ژوند کې چې دی نه خوشحالي داسې منع کړي د نبی علیه السلام زندگی 23 ساله د بعثت نه بعد د صحابه کرامو خلافت راشده 30 سال آیا خوشحالي په دې طریقه منع کړي د صحابه کرامو 110 سال چې دی نه هغه آیا په دې طریقه باندې صحابو چې دی نه خوشحالي منع کړي ده نو اصل ځای زموږ د اختلاف دا دی چې د خوشحالي د څه نوم دی
دغلته د خوشحالي د دې خوشحالي چې نه هغه مراد ده او که زموږ خوشحالي چې نه هغه مراد ده اصل مسله چې نه هغه پدې کې ده په دې ټول به ان شاء الله اخر کې باس کو او دلته چې نه هغه صرف اوله کې دا چې نه هغه چا ایجاد کړی د دینه نن سباني میلاد د مجلسونه د دې موجود اول چې نه هغه عمر بن محمد موصلی دا چې نه هغه د ایجاد کړی دی د نه مجتهد و نه محدث و نه فقيه و د دې په اړه کې چې نه هغه په سیرت شامی کې چې نه هغه فرمایي کان اول من فصل الموصله اول ایجاد چې نه هغه چا کړو عمر بن محمد د دې اولنې ایجاد چې نه هغه کړو مخکې هغه پوره تفصیل هغه نور هم ذکر کړي دغه رنګ چې نه علامه تاج الدین فاکهانی پر رساله المورد فی الكلام مع عمل المولد پدې کې چې نه هغه لیکي احدثها البطالون وشهوه نفس دغه رنګ چې نه وای دا ایجاد کړو هغه باطل او دغه رنګ د نفس په شهوت پس ورپسې کیدونکو خلکو هغه ایجاد کړو الاکالون د چې نه هغه څه کړو د خېټې شهوت پرست هغه خلکو چې د دې ایجاد کړو توضیح المرام فی بیان المولد والقیام په هغه کې چې نه هغه په صفحه نمبر 6 کې هغه لیکي اول من اخترعه الملك الاربل دا اربل بادشاہ د دې چې د اول اختراع ایجاد کړو ومن رعایاه عمر بن مولا محمد د دې د رعایاونه مولا محمد و وما كان او دا دوانه چې د هغه سو دا دوانه ثقنو عند اهل الشريعه لانهما يستمعان الغناء د دوانو بغاني بجاني اوریدل والملاحي او دغه رنګ چې د هغه د لوب لعب چې د هغه مجلسونه بدی لګول بل کافی الاربل یرخص بلکې د اربل بادشاہ چې دنه هغه خو به ګډا هم کوله ګډېدو به هم د چې دنه هغه دغه تذکره کوي د دې اول موجود چې دنه هغه دغه بعضې چې دنه هغه موجود د بادشاہ لیکلی بعضو چې دنه هغه مولا محمد لیکلی دی خو په دې کې چې دنه هغه صحیح قول هغه دغه دی چې مولا محمد د دې ایجاد کړی و بلکې د بریلیانو چې دنه هغه یو مشهور عالم په انوار ساتحه کې مولوي عبدالسمیع هغه هم د دې اقرار کوي په صفحه نمبر په انوار ساتحه صفحه نمبر 160 کې دی وی اور बादशाहों में अव्वल बादशाह अबू सईद मुजफ्फर ने मौलूद शरीफ तखसीस व तईन के साथ रबीउल अव्वल में किया गरज कि इस बादशाह ने शेख उमर मज़कूर दा मुल्ला उमर बिन मुल्ला मोहम्मद दे ची देना अगद द तस्सीर कई शेख उमर मज़कूर की पैरवी इस पहल में की दे बादशाह रदत ची देना अगर पैरवी आगा कड़ी वा नुमा खुलासा दाम ची दे अवलने इजाद कौन के अगर सो को मुल्ला उमर वो او د دې چې دنه هغه تذکره تاسو ته وشوله دا هغه کس دی چې دبا غنا غاني بجاني هغه اوریدلې بلکې دا بادشاه به هغه چې دنه هغه غړېدو هغه هم او دغه رنګ د د په باره کې چې دنه هغه مولوي عبدالسمیع هغه وضاحت هغه هم کړی دی بهر حال هغې به بیا انشاءالله په موقع باندې جواب ورکوم دویم خبره دویم د دې تشهیر چې دی نو هغه چا کړی و د دې تشهیر چې دی نو هغه د هغه بادشاه د وجې نه شوی و چې هغه بادشاه د هغه نوم و نوم یې مظفر الدین و او لقب ملک معظم و او ابو سعید د هغه کنیت و او په کبري باندې هغه مشهور و دغه بادشاه دا څنګه و د ده په باره کې چې دی نو هغه علامه احمد بن محمد مالکی مصری په خپل کتاب القول المعتمد کې هغه لیکي صاحب اربل الملك الظفر ابو سعید الکوکبوری کان ملکا مسرفا دا یو مسرف یعنی اسراف کوونکی بادشاه یامر علماء زمانه د خپل زماني علماء ته حکم کوي اي يعملوا باستنباطهم چې دی په خپل استنباط باندې او اجتهادهم او په خپل اجتهاد باندې هغه څه وکي عمل وکي د دې نه معلومه شو چې دی غیر مقلد وو دا به ان شاء الله اخر کې ذکر کوم دی غیر مقلد وو د در پر چې کتاب لیکل هغه هم غیر مقلد وو او دغه رنګ د اولنې ایجاد کوونکی دی هم غیر مقلد وو او د غیر مقلد حکم چې دی هغه احمد رضا خان بریلوی چې دی هغه په د هغه په نظم باندې سره اخر کې ان شاء الله د هغه تذکرہ کوم
والا يتبع بمذاهب غيرهم او د به چې د بل چا د مذهب اتباع مګ حتی مالت الیه جماعت من العلماء وطائفه من الفضلاء د دې چې ډیر علما د طرف ته هغه مایل شو او د دې غیر مقلد وو د په خپل اجتهاد به کولو د دې هغه اقرار چې دنه هغه مولوی عبدالسمیع په انوار ساتیا کې چې دنه هغه هم کړی په صفحه نمبر 184 کې دی وای اس وقت اگر چې کوئی مجتهد مطلق یعنی مجتهد فی الشرع موجود نہ تھا مگر مجتہدوں کی چند طبقے ہیں ان میں سے ایک مجتہد فی المسائل ہوتے ہیں کہ قوت نظریہ ان کی قوی ہوتی ہے اور اپنے امام کے اصل پر نظر کر کے مسائل غیر منسوسہ بنظر اجتہاد حکم دیتے ہیں اس حکم کے مجتہد موجود تھے د چې دنه هغه په خپل د اقرار کوي دغه رنګ چې دنه هغه دریم نمبر پس د په باره کې چې دنه هغه پس سبت ابن جولان هغه ذکر کوي په تاریخ مرآت الزمان کې په صفحه تاریخ مرآت الزمان کې چې دنه هغه ذکر کوي يعمل للصوفيه السماع من الظهر الى العصر د بچ دنه هغه صوفیانو د پاره د عصر د مازیګر نو د ماسپخین نو واخله او د مازیګر پورې د چې دنه اغاني بجاني هغه د هغه مجلس په لګاو ويرقص بنفسه معهم او د هغه سره خپل چې دنه هغه د غړاګانی کولې دغه رنګ سلورم ابن خلقان اربلی شافعی په خپل تاریخ کې وفیات العیان کې چې دنه هغه ته مبارک لیکي فعد في كل طبقة جوق من المغاني وجوق من ارباب الخيال وجوق من اصحاب الملاهي د در سره چې دنه هغه یو جماعت پر غانو بجانو دغه رنګ د ملاهي او د پزل دغه چې دنه هغه د دې غانو بجانو چې دنه هغه جدا جدا جماعتونه به سره من الطبول والمغافي والملاهي وغيره من اقسام الغثاء والمزامير دغه رنګ چې دنه هغه تنبل او دغه رنګ نور چې دین د ملاهي باجی وغیرہ د دې مختلف سامان هم د سر هغه موجود او جماعتونه خلق وسره هم عمل السماعات بعد ان يصلي المغرب في القلعه کله چې د ماخام منځ شو داغه پس په د قلعه کې چې دین هغه په قلعه کې هغه د غانو بجانو هغه مجلس لګو ولم يكن له لذه في سوى السماع د چې ودا سماع د اوغاني بجاني نوې اوریدلې د ته چې دین هغه چین نه ملاویدلو دغه رنګ چې دین هغه د مبارک علامه زاهبی رحمه الله په دول الاسلام جلد نمبر 2 صفحه نمبر 103 کې هغه فرمای کان ينفق كل سنه على مولد النبي صلى الله عليه وسلم نحو 300,000 3 لک روپۍ به چې دین هغه څه کولې په دی باندې هغه هر کال خرج کولې دغه رنګ چې دین هغه د دې محفل میلاد چې دین هغه ابتدا هغه څنګه شو د دې ابتدا ته چې دین هغه لګو کې دغه ابتدا هغه تاسو تذکرہ کوم علامه ابن خلقان اربلی شافعی د چې دین هغه د دې تذکرہ کوي دی وی د الفاظ تاسو ته سلطان اربیل کو مجلس مولد سے جو حسن اعتقاد تھا اہل ملک اس سے خوب واقف تھے اس لیے ہر سال اربیل کے قرب و جوار کے شہروں مثلا بغداد موصل جزیرہ نصیبین ملک عجم اور اطراف سے شرکت محفل کے لیے اس کے پاس ہر سال بے انتہا لوگ آتے تھے ان میں علماء صوفیاء واعظین حفاظ شعراء وغیرہ ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے ابتدائی محرم سے ربیع الاول تک لوگوں کے آنے کا تانتا باندھا رہتا تھا سلطان لکڑی کے قبے اور خیمے بنواتا قبے تقریباً 3 اور 4-5 منزلیں ہوتے تھے جن میں زیادہ تر سلطان کے باقی دیگر امراء و ارکان حکومت کے ہوتے تھے ہر امیر کا ایک قبہ ہوتا تھا ماہ محرم ان کی تیاری میں ختم ہو جاتا تھا شروعی سفر سے ان قبوں کی آرائش و زیبائش ہونی شروع ہوتی تھی ہر قبے میں موسیقی کے مختلف ساز اور باجے ہوتے تھے حتیٰ کہ تمام قبے پر ہو جاتے اس زمانے میں لوگ کاروبار چھوڑ کر بس سیر و تفریح میں مشغول رہتے تھے اور وہ قبے دروازے قلعہ سے دروازے خانقاہ تک جو میدان کے قریب تک کھڑے رہتے تھے سلطان روزانہ عصر کے بعد یہاں آتا ایک قبے پر کھڑے ہو کر گانا سنتا سیر کرتا اور شب خانقاہ میں بسر کرتا وہاں بزم سما منعقد کرتا ہے نگانو بجانو مجلس فجر کے بعد سوار ہو کر شکار کو نکلتا دوپہر تک قلعہ میں واپس آ جاتا اسی طرح شب ولادت تک دن رات اس کا یہی معمول رہتا مجلس میلاد ایک سال 8ویں اور ایک سال 12ویں ربیع الاول کو اس لیے کرتا تاکہ تاریخ ولادت میں 8ویں اور 12ویں کا اختلاف ہے دیو جنیو کل 8 ربیع الاول بل کل 12 باندې شب ولادت کو 2 دن رہ جاتے تو بھی انتہا اونٹ گئی یا بیڑ بکری یا گانے باجے کے ساتھ نکلوا کر میدان تک لے جاتے وہاں انہیں ذبح کراتا اور انواع و اقسام کے کھانے پکواتا شب میلاد میں مغرب کے بعد قلعہ میں مجلس مولد منعقد کرتا پھر قلعہ سے اس شان سے اترتا تھا کہ اس کے آگے آگے بکثرت شمع ہوتی جن میں سے 2-4 بڑی شمع خاص جلوس کی ہوتی ان میں سے ہر شمع ایک خچر پر ہوتی جس کے پیچھے
टेक लगाने को एक आदमी होता। वो शमे खच्चरों की पुश्त से बंदी होती थी, हत्ता कि इसी तरह सुल्तान खानका तक पहुंच जाता और इस शब की सुबह को तमाम सामान किला से मंगवाता, जिसको सूफी लोग अपने अपने हाथों से उठाए होते थे। हर शख्स के हाथ में कपड़ों की एक गुटली होती थी और वो सब के सब अमीरों के पीछे होते थे। फिर खानका में बड़े बड़े अरकान दौलत और सफेदपोश लोग जमा होते। इनके लिए कुर्सियाँ रखी जाती और सुल्तान के लिए एक बुर्ज होता जिसमें हस्ब मौका बड़ी बड़ी कड़ियाँ होती। ये मैदान निहायत वसी होता जिसमें अहली फौज जमा होते। इनके लिए फर्श बिछता। फिर मोहताजों को खाना खिलाया जाता। एक और आम दस्तरखान जमा होने वालों के लिए होता। असर तक यही किस्सा रहता और रात को सुल्तान खानका में ठहरता। सुबह तक गाना सुनता। जब ये मेला खत्म हो जाता तो हर शख्स अपने अपने वतन को वापस होता। हमेशा हर साल सुल्तान इरबिल का यही तरीका होता। वफियातुल आयान دا چې دنه هغه تاسو د میلاد هغه مختصر خبره هغه اوریدله. د دې نه پس چې دنه هغه کله دا میلاد هغه مشهور شو، د ده لپاره چې دنه هغه یو مولا پیټ پرست شهوت پرست هغه چې دنه هغه راپاسېدو او د دې میلاد په حق کې د ده لپاره هغه یو کتاب ولیکو او هغه آیتونه چې هغه عام هغه چې دنه هغه په میلاد باندې هغه پیټ کړل، د ځانې احادیث جوړ کړل او دغه بادشاهي خوشحاله کو په انعام کې چې دنه هغه دله پیسې چې دنه هغه د تقریبا دا چې دنه هغه ذکر کوي دول الاسلام جلد نمبر 2 صفحه نمبر 104 1000 پوند یعنی 1000 دینار چې دنه هغه دلی په انعام کې د دې ورکړل. او هغه کس څوک ابو الخطاب عمر بن حسن بن دحیه کلبی اندلسی بلنسی د چې دنه هغه د لپاره یو کتاب ولیکو. دلته چې دنه هغه ذکر کوي قد صنف الشيخ ابو الخطاب بن دحیه مجلدا في مولد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا کتاب چې دنه هغه ولیکو سماه التنویر في مولد البشیر، دا نوم کې خود النذیر، فجازاه على ذلك ب1000 دینار، زر دینار ول په انعام کې هغه ورکړل. دغه رنګ چې دنه هغه د مصنف حال چې دنه هغه تاسو ته هغه ذکر کوم چې د دې مصنف حالت سو. اولنې علامه شمس الدین ذهبی په میزان الاعتدال کې د د په باره کې چې دنه هغه فرمایي متهم فی نقله، د په نقل کې چې دنه هغه سو په د باندې تهمت لګولی شوی او د احادیثو په نقل کې. بل ځکه وایي قلت وفي توالفه اشیاء تنقم علیه من تصحیح و تضعیف، د ده په کتابونو کې داسې څیزونه دي چې په د باندې هغه عیب لګوي د تضعیف او د تصحیح په باب کې. دغه رنګ شپږم نمبر د ده په باره کې چې دی هغه حافظ ابن حجر اسقلانی دی چې دی هغه فرمایي په لسان المیزان جلد نمبر 4 صفحه نمبر 296 کې کان ظاهری المذهب، ظاهری المذهب یعنی غیر مقلد و دی. نو چې د بادشاهي دا حال و، دغه رنګ اولنې ملا عمر د هغه دا حال و او دغه رنګ د دویم چې دی هغه د ابن دحیه د چې دی هغه هم دا حال و دی غیر مقلد و. کثیر الوقیعة فی الائمة، دا به د ائمو په باره کې چې دی هغه ډېر بدې ردې وې. وفي السلف من العلماء خبیث اللسان، الجبه انتهایی خبیثه وه، لکه څنګه چې نن سبا د بریلیانو په دې کمنټسونو کې هغه تاسو ګورئ انتهایی خبیث جبه چې دی هغه استعمالوي او هغه خبیث جبه زه جواب نه ورکوم د هغې، دا د دې تربیت چې دی هغه داسې شوی دی. انشاءالله زما شاګردان به د هغې جواب ورکوي، خو د کنزلو جواب په کنزلو باندې نو، انشاءالله د اخلاقو په دایره کې به هغه جواب چې دی هغه ورکوي. دغه قبیح د دې مشران د قبیح اللسان وو، د دې شاګردان او د دې آینده نسل هغه هم قبیح اللسان دی د خپل مشرانو په شانتې. خبیث اللسان احمق شدید الکبر، احمق انتهایی قمقل و، انتهایی تکبر والو، قلیل النظر پس پویدون انتهایی کم نظر آل فی امور دین، دا دین په باره کې انتهایی کم نظر و، متهاونا او انتهایی سستی کون کې و. نمبر ابن عساکر په خپل کتاب کې چې دنه هغه لیکي کان الشاعر مطبوعا الا انه كان يتهم في الروايه لانه كان مكسارا. دی چې دنه هغه ښه شاعر و خو دومره پورې خبره ده چې دی متهم و په باب د روایاتو کې، یعنی د به چې دنه هغه د ځان نه زیات روایت په ذکر کول د ځانه ځانه به هغه جوړول. ابن نجار چې دی د په باره کې هغه یو دوه عجیبه خبرې لیکلي. یو وایي رأیت الناس مجتمعین علی کذبه، ما د دروغ باندې خلک ولیدل چې هغه راجمع شوي دي، وضعفه او د په ضعف باندې خلک پسې وربسې دي، وادعائه السماع ما لم يسمعه، او د داسې سماع دعوه به ده کولی، د داسې احادیثو د اورېدو دعوه به ده کولی چې هغه د اورېدلي نه وایي، دا ما اورېدلي دي. ولقاء من لم یلقه، او د داسې چا سره د ملاقات هغه دعوه به یې کولی چې د هغو سره به ملاقات هغه نه و کړی. وکانت امارات ذلک علیه قائمة، او دا په ده باندې چې دی نه هغه نښې د دروغو د ده چې دی نه هغه دا غټې غټې وې. بیا د ده په باره کې هغه مخکې لیکي وایي مجھ سے بعض علماء مصر نے، ابن نجار وایي مجھ سے بعض علماء مصر نے اور ان سے حافظ ابو الحسن بن
फजल ने जो अमैदीन से थे बयान किया कि मैं एक मरतबा दरबार आम में बादशाह के सामने बैठा हुआ था। उसने एक हदीस सुनाने की फरमाइश की, मैंने सुना दी। फिर पूछा ये हदीस किसने रिवायत की है? मुझे इस वक्त सनद याद न थी, इसलिए इल्म ज़ाहिर की दा सो कोई दायरा इब्न नज्जार वही माता बाज़ी द मिस्र उलमा दा खबर वकड़ा आगोई था हाफिज़ अबुल हसन नो मुंगर तला इल्म ज़ाहिर रखड़ा। जब वहाँ से वापस चला तो रास्ते में इब्न दहिया दा कम ची दीना मुसन्निफ इब्न दहिया दा कज़्ज़ाब दे वही दे माता पलारा के आगा मिला उशो मुल्ला इब्न दहिया मिला और कहने लगा कि तुमने अपनी तरफ से हदीस की कोई सनद बनाकर क्यों न बयान की? तब दजाना वाली सनद वाले जोड़ कर होगा ना। बादशाह और हाजिरीन मजलिस क्या जाने कि सनद सही है या नहीं। बादशाह तो सब पता लगे और हाजिर खल्कु तो सब पता लगे मरा दजाना बदी और जोड़ कर। बादशाह तुमको बड़ा आलिम समझता, बादशाह लू आलिम दे और इससे तुम्हें नफा हासिल होता, यानी सब इनाम भी दर करो। ये सुनकर मुझे यकीन हो गया कि इब्न दहिया बड़ा झूठा और दीन के कामों को निहायत हल्का जानने वाला है। वही माता पता लगी दे बल तरफ था अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह पर मशहूर किताब तदरीब उर रावी चिदा शरह बद तकरीब उन नवावी पर अगी की जिदन फरमाई यो किस्म अगज़ी करके ज़रबुन यो किस्म दासिरे यलजऊन इला इकामत दलील अला मा अफ्तौ बिही बिआराइहिम दिस खलकी च अगा यो खबर पेश की द हगे द पर दलील द खपल अकल ना या च देना अग दागना दलील ओगस्तले शी दे च देन दजाने यो हदीस जुड़ के आवाग पर दलील के आगे पेश की यो किस्म दखल को आगा दगा दे न बिया दे वही मसलन दा सूक्ति वकील वेलशीदी अन्ना अबुल खताब इब्न दहिया दा अबुल खताब इब्न दहिया ची दे यंद दीना मुसन्निफ कान यफअलु ज़ालिक आगा बद कशान कार को यो ख मसला बे पेश कराओ दजान बे वाला हदीस जोड़ को आगा बे दलील के आगा पेश को او مثال से पेश करे वकान الذي वज़अ الحديث في قصر المغرب او د چې دین هغه حدیث جوړ کړی و چې د ماخام په مانځ کې هغه هم قصر کولای شي په سفر کې څنګه چې د مازیګر باغ کې د سلور په ځای باندې دوه کولای شي نو تک شانتي د ماخام د دریو په ځای باندې چې دین هغه باغ کې هم قصر کولای شي د حدیث د ځان جوړ کړی و. خلاصه دا چې د دیره محفل میلاد دا یو بيدینه بادشاه یو پیټ پرست مولا د هغوی ایجاد و هغوی چې دین هغه دا ایجاد کړی دی او دې خلکو ته هغه پیش کړی دی. بیا به دې کې چې دین هغه مخې ته ترقیانې وشولې د انګریز په دور کې د انګریز نه چې دین هغه دې په دې باندې چوټي راواغستله د محفل میلاد نه عید میلاد د عید میلاد نه جشن عید میلاد او بیا جلوسونو ایجاد هغه چې دین هغه یو هندو هغه چې دین د دې جلوسونو هغه ایجاد کړی دی هغه تذکره او دغه رنګ د انګریز د کریسمس سره چې دین د ډې د هغه ورځې سره هغه د مشابهت لپاره د دې د خپل کتابونو نه ان شاء الله هغه حواله به هغه ذکر کوو دغه خبرې ترازو لیکن د دې نه مخکې هغه تاسو ته ما خبره کړې و د دې د دوانه مولان او دغه رنګ د دې د بادشاه تاسو ته ما رښتیا غیر مقلد مخکې هغه تیر شو د دې خبره د دغه غیر مقلد په باره کې چې دین هغه د دې مشر مولانا احمد رضا خان بریلوی هغه په خپل رساله ازاله البر کې یعنی کم سی کم غیر مقلد چې دین د هغه په باره کې فرمایي او بدین چې دین هغه لیکلی دی دغه رنګ دا په صفحه نمبر 20 21 کې دغه رنګ چې دین هغه په بل یو رساله کې النهی الاکید وغیره کې چې دین هغه دی د دې په باره کې لیکي چې غیر مقلد د هغه پس منس چې دین هغه هم صحیح نه دی نور هم دي ګڼ حوالې چې دین هغه شته چې غیر مقلد په باره کې هغه د دې څه خیال دی نو یو داسې غیر مقلدین چې د هغوی په اتباع کې دي د میلاد د مجلسونه هغه ایجاد کړي دي نن هغې ته چې دی نه هغه د دین جامه اغوستی او هغه روایات چې د نبی علیه السلام په راتګ باندې د خوشحالۍ چې دی نه هغه وي یا هغه چې دی نه هغه آیاتونه چې په هغې کې محض د خوشحالۍ تذکره انشاءالله د هغه ټولو نه به جوابونه هغه ذکر کوو د هغې نه خپل دلیل چې دی نه هغه ذکر کوي او هغه خپل دلیل ګرځي د هغې جوابات په انشاءالله په اخره کې هغه ذکر کوو. خلاصه ده چې د دې د میلاد د مجلسونه د دې ایجاد وغیره چا کړی و د دې چې دی نه هغه مشران څوک دي د دې ټول دغه چې دی نه هغه تاسو ته بیان شو آینده کلبونه کې به انشاءالله د دې نور هم مخې ته چې دی نه هغه ترقي به دې کې څنګه څنګه هغه وشوله نن سبا چې دی نه هغه د دې څه حالات دي د خپل چې دی نه هغه د خرابیانو د خامیانو د پټولو دپاره نن سبا وایي موږ په میلاد کې څه کوو یو تقریر وي یو نعت وي او اخر کې چې دی نه هغه دعا وي دی چې دی نه هغه صرف په دې باندې را خپل خامیانې چې دی نه هغه پټوي او د نن سبا جلوسونه او د څومره خرافات انشاءالله دا ټول به چې دی نه هغه واضح کوو او تاسو ټولو مخې ته چې دی نه هغه به ایږدو او دیو ته د دې چې څومره هغه خلک وي
که هغه په سوات کې وي یا د سوات نه چې دی نه هغه علاوه په خیبر پښتونخوا کې څومره چې دی نه هغه د دعوه کوي چې میلاد دا د نبی علیه السلام سنت دی، دا د صحابو سنت دی، دا چې دی نه هغه صحابو کړی، تابعینو تابعینو کړی دی، دا چې دی نه هغه د دین یو حصه ګڼي. انشاءالله که څوک داسې هغه دعوه کوونکی وي د علمای دیوبند دغه روحاني بچي شپه ورځ چې دی نه هغوی ته حاضر دي او دغه چیلنج زموږ د طرف نه چې دی نه هغه واورئ، دغه قبول کوي او په دغه ګروپ د واتساپ چې دی نه هغه نمبر دی په هغې باندې صرف میسج چې دی نه هغه وکوئ، په هغې کې چې دی نه هغه به انشاءالله د شرایط هغه وغیره طی کړو، په هغه مجندان مناظره کې به تاسو وګورئ انشاءالله د دې ټول خرابیانې هغه به مخې ته چې دی نه هغه راشي. واخر دعوانا